أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. زما عزت مندرونو د بیماری د وجنه غالبا ته یو وجمه پس جوړ غالبا رااله او ډېر دوستان هغې به غریبانان تر اوسه پورې یو ځای بل ځای نه راغلي دي، ملاقات هم نه دي شوي. الله ذوالجلال د انسان په خیر او په شر پوهېږي او انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي. بعضې وخت کې یو انسان ته یو شی خیر ښه ښکاري، هغه ته ښه ښکاري، حالانکه هغه د هغه دپاره د نقصان ذریعه شر وي. بعضې وخت کې یو انسان ته یو شی ښه نه ښکاري، هغه وي دا ښه شی نه دی، دا شر دی، دا د ضرر شی دی، او د الله په نزد هغې کې د انسان خیر او فایده وي. الله فرمایي عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. تا ته یو شی به ته ښه نه ښکاري، تا ته به یې ښه نه ګڼې، بدله بهتري. او عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. کله به یو شی ستا خوښي، ته به یې دا ما هغه شی څوک خوښوي چې هغه ته پکې خیر ښکاري، بدله شی. نو د انسان په خیر او په شر الله خبردار دی. زمارو بیماری هم بعضې وخت کې د خیر ذریعه، تکلیف او راحت رور او خور دی. کله سړي باندې بیماری راشي، تکلیف راشي، نو دی په هغې تنګي. واقعي بیماری سخت شی دی. سړی فریاد هم کوي بیماری ته، سړی ژړا هم کوي بیماری ته، لیکن دا د ګناه درجېدو ذریعه په دې الله پاک د انسان نه ګناه راځي. او یا دا دی چې رب العالمین په د انسان درجې او مرتبې بلندوي. نو بیماری په موږ تاسو ټولو باندې تېرېږي. په ما هم راله، اوس هم بد برابر نه یم، ما اراده نه وه چې زه وځم، خو بیا مې ویل یاره لږ به لاړ شو د خپل جومات کې او دوه خبرې به وکړو، دا ملګري به لږ ووینو. نو په دې نسبت راغی. انسان الله ته ډېر خوښ دی، او دا انسان چې الله پیدا کړی دی، دا ټول مخلوق رب العالمین د دې انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی. که دا کائنات نور او سپومۍ دا ټول د انسان خدمت له پیدا دی. او بیا په انسانانو کې مسلمان دا الله ته ډېر ګران دی او د خدای ډېر خوښ دی. او بیا دا الله پاک د مسلمان سره ډېره مینه هم کوي، ډېر محبت ساتي د مسلمان سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی چې الله فرمایي چې ګوره بنده ما سره شرک کوي، په شرک باندې الله ډېر زیات خفه کېږي، او په شریک نه و دې باندې الله ډېر خفه کېږي. بنده ما سره شرک کوي، بنده ما ګناه کوي، زه ورته یم دا کار مه کوه، کوي زه ورته یم دا کار وکړه، دی نه کوي، ما خفه کوي، کوشش کوي چې دی ما خفه کړي، داسې کارونه کوي، لیکن سره د هغې بیا هم زه ډوډۍ ورکوم، بیا هم زه رزق ورکوم، بیا هم زه صحت ورکوم، بیا هم بچي ورکوم، بیا هم زه خوشحالي ورکوم. دا د الله د انسان سره محبت او مینه زمارو. مونږ د الله نه لږ ځان لرې کړی دی. مونږ لا پکار دی چې زمونږ خالق او مالک الله دی، چې مونږ الله سره مینه وکړو، مونږ هم الله سره خپل محبت وکړو. که نه چې الله کوي چې مونږ هم وکړو، نو چې ته نه کوې بیا هم در سره الله مینه کوي، محبت کوي. خو ګورې جزوي طور مستقله نه، ډوډۍ در کوي، جامه در کوي، باران در کوي، نور در ته راخېږي، سپومۍ در ته راخېږي، بیماري در له جوړوي، هغه پوره مینه نه کوي. الله پاک رزق در کوي، دا مینه کوي.
او که موږ الله ذوالجلال ته ځان نږدې کړو د خدای سره مینه وساتله بیا به پوره مینه کوي بیا به پوره مینه سي بیا به الله خوشحاله تانه اوس یې درکوي په خفګان یې درکوي بیا به په خوشحالۍ درکوي او بیا به ستا د دنیا کې هم درکوي او آخرت کې به هم درکوي بیا به فرشتو ته مو د سره مینه کوي او کائناتو ته به مو د انسان سره مینه کوي یکسویه سره الله ته توجه پکار ده او الله سره محبت او مینه پکار ده قسم دې چې لږ غوندیم دې الله ته رجوع کړه او الله ته دې وجړل او خدای ته کېناسته چې الله ما خو ډېره ګناه کړې ده پروردګاره ما معاف کړه بس ما د نورو خلقو نه نظر الله تا ته راواړو بس ما د نورو دنیا د څیزونو نه مې توجه الله تا ته راواړوله پروردګاره زما قبله ته پروردګاره بل څوک نه ته بیا ګوره چې الله څومره مهربان بادشاه دی ابو لیث سمرقندي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی د هغه یو کتاب دی په هغې کې لیکي تنبیه الغافلین چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جاړي یو صحابي له ورځي چې ما خو یو غلطي کړې ده او زه پیغمبر مبارک ته نشم مخامخ کېدی ما له سپارش وکړې ما رسول الله مبارک ته نشم مخامخ کېدی مالا سپارش حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تراغی بیتا سغلتی کردی دا وی دا کفن کشی ما نباش و توی پارا بے کے کفنونو بس پخواهو غریبی و غربت دیرو نو چه سو کم مڑی خخ کی و دا خلق دلال شی نو زو گورم که دا شپی ورش ما خو تازه کچا خوری بس اغتیو باسم او کفن تلر کمزان لے خرس کم زمون په دې وطن کې مشران وی په خوا به خلکو داسې کول غربت او غریبي وړه زیاته کفن کشي کلی کې او جنې مړ شو او د مالدار پور وړه قیمتي کفن د شپې ورلم د خپل دستور مطابق او چاره بلچې مې یو کفن مې قبر مې تشک کفن راکاږه چې کفن مې ته څنګه راوست اجینه ته مې د زړه غلط سوچ راغی غلط فکر راغی او دا مړی باندې پاغه غلط سوچ مې غجینه سره ګناه وکړه دا جرم مې کړی کفن مې امتویس بربنډه مې کړه بڑا پرته غریبا او ما وسره زنا مې کړه ګناه مې وسره وکړه چې ګناه مې څنګه وکړه دې جنې د مټ کلک کولی و او ما دوی چې د خدای ظالمه محشر په لوی ورځ پاغه تل شل زر قامه کې د رسوا کړم او د شر ای ظالمه په سړو خزو کې به ودرېږم پاسم په پټولو کې د رسوا کړم غټه به ودسه کې د ورواچولم او ظلم در سره ظالم دا د ما سره څوک کړل بربنډه د کلب ظالم زه په دې حالت کې خدای ته پاسم قیامت پروس او سړو خزو میاس کې به دغه پلیته به پاسم د تما سره څوک کړل آواز یو کو روته ما وی خدای دا ما څه وکړل ما خو ډېر کفنونه د مړو نستی دي خرڅ کړي مې دي ما ډېر ګناهونه کړي دي خدا نن ما کم جرم وکړ پروردګاره اوس به څه کېږي حضرت عمر صاحب ته وی ماله سپارښت وکړه تا هغه جرم کړی چې دا د سفاره جرم لري د خدای نه بخت دا دې څه کړي مړي سره څوک ګناه کوي بیا پردې ښځې سره بیا کفن مه باسه دا ظلم مه کوه ته خو ډېر زیات د دې نه لوی جرم په مخلوق مخلص مه قبل کم دی دا خو یې داسې جرم کړی چې د ځنګل حیوانات هم دا جرم نه کوي مړو حیواناتو سره مړې خرې سره اوسه پورې مړې سپې سره د ځنګل حیواناتو دا لوبه نه ده کړې دا تاسو یو جرم دی کړی دا دې څوک کړی جاړي یو له سفارش کې حضور پاک له بل له سفارش کې حضور پاک له اخره کې له راشه په خپل نبی رسول الله ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست او چې حضور پاک مبارک ته کېناست نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ما خدا چل کړی وای 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 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خان
تا یو پردی زنانه سره د عمل کړی دی ښه تا مړي سره د عمل کړی دی ښه تا یو پردی لور خور شرمولی ده ښه تا په ټول مخلوق کې د قیامت په ورځ باندې یو پردی جینۍ رسوا کړه ته دومره د خواهش ته مجبوره وې ته تا څه کړي دي ستاسو علاج ما سره نشته دا خو هغه جرم کړی چې داسې جرم به په مخ د ځمکه څوک ونه کړي مړی دې رسوا کړه پردی جینۍ دې رسوا کړه ادې بیا اودسه کړه ادې پلیته کړه دا دې څه جرم کړی دی دا سړی لاړ څلوېښت ورځې یو دی بل دی خدای ته ژاړي چې خدایه واقعي ما هغه جرم کړی دی چې د دې مثال چې ته په مخ د ځمکه نشته ستا مې خفه کړی او ستا ګناه مې وکړله او کفر مې وکړ نو توبه به وباسم الله ته غني ذات یې ته ما وبخې خو دا به ښه در سره به څه ته به مې وبخې دا ښه ده خو مې څه بخي دا به مې څه وخت بخي دا مې څه وکړل جاړي څلوېښت ورځې الله ذوالجلال ته جاړي جاړي حضرت جبریل علیه السلام څلوېښت ورځې پس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او حضور پاک ته څه فرمایي یو شاعر وایي چې اللہ تکل سرخ کتا کہ ناغوی میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا خدا استا مخ کے ٹیٹی بل چاہتا ہے واقعی کی دامن پا مانزہ کی پا رکو کی ٹیٹی گو یا پا سجدہ کی سرخ کتا کو دامن چاہتا ٹیٹی گو اللہ تا بل چاہتا ہے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدا استا نما سوا زما اس سوکم نشتا پدینیت توبہ واس میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا پروردگار استا نما سوا زما اس سوک نشتا دا سے وقت براشی چے خد بدن تختی لیدلیم دی چې سړی بوډا شي او د کار نه وځي ښځه ورته وایي خپل کار کوه بیا خدمت هم نه کوي قسم دې لیدلیم دی اورېدلیم دی او بچي ته وتښتي بچي وایي خدای پاکه بس دوا وکړې بابا ته مې ولې چې بس خدای هلکه خدای دې ښه کړي نه بس دوا وکړه چې خدای پې خپل فضل وکړي قسم په خدای بچي پې تنګي دله چې بوډا شي د سړي د خولې نه ګډې وډې خېږي ښځه تنګه شي بچي تنګ شي مور او پلار هم تنګ شي په بچو کله کله الله نه تنګېږي په خپل مخلوق چې دا مخلوق در باندې تنگ شو دا هر څوک دې پردي شو ګاونډي دې پردي شو رشتہ دار دې پردي شو ښځه دې پردي شو بچي دې پردي شو اولاد دې پردي شو الله نه پردي کېږي الله خپل دی او چې دا د شپې در باندې دل راشي او تکلیف در باندې راشي او ډاکټران وایي چې موږ څوک علاج نشته موږ سره او اسپتال ته دی یو سی او غټ پروفیسر لجیدا په اسلام آباد ته التدیم بوزي کراچي ته التدیم بوزي او غیب واسطه لا علاج دی علاج نشته بس دوا ورته کوي رښتیا وای دغه وخت کې څوک دی بیا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں اللہ تا ته بټی ټیک دغه وخت بیا الله دی میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدا دابا وے بیا کہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستانما سوا زما اس سوک نشتا دعوات بکے بیا نو جبریل علیہ السلام راغے حضور پاک تا ہوئی چیزا اللہ رو لے گئے کہ دا سڑی ما پیدا کرے کہ دا تا پیدا کرے قبل چا پیدا کرے نخو اللہ پیدا کرے دا کائنات و مخلوق ما پیدا کرے کہ بل چا پیدا کرے نخو اللہ پیدا کرے دا روزی رزق زور کم کہ بل سو کی ورکے نا دا خو اللہ ورکے دا جامع زور کم کہ بل سو کی ورکے نا دا خو اللہ ورکے دا پیدا کول او فنا کول او جد نو مر زور کم کو بل سو کې ور کوي نه دا خو الله ور کوي او دا بخنه زکم کو بل سو کې بخشش والا بخنه والا زیم کو بل سو دی نه الله دې دا غلط ما بخل دې
ورشه ورپسې څوک ولېږه او رایې وله ما معاف کړي ما بخښلی څومره لوی جرم صرف او صرف څلوېښت ورځې الله ته جړا کړې ده او هغه جړا الله قبوله کړې ده او په کوم انداز ولا رب العالمین توبه قبلوي ولېږه په خپله څوک ولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل علیه السلام په واسطه رب العالمین فرمایي دا راوغواړه الخلق عیال الله په مخلوق خدای ډېر خفه کېږي بیا په انسان ډېر خفه کېږي یو انسان چې چا مړ کړو د خدای د قرآن آیت دی داسې ده لکه چې ټول انسانیت یې مړه کړل تاسو څه خیال دی یو ماشوم چې ځان له یو کورکۍ جوړ کړي پټینې غوندې او تا هغه کورکۍ روان کړي هغه ماشوم څونه چغې یو ماشوم ځان له د خټو یو ګوډاګۍ جوړ کړي د خټو یا یو ماشوم ځان له یو وړه غوندې ګوډاګۍ د خټو جوړه کړي او چې څوک ورشي هغې له لته ورکړي د هغه ماشوم نه خبرې بیا څونه په ځمکه جوړېږي دا دومره خشته انسان ښکلی حسین جمیل ښکلی شکل او هیئت والا او رنګ والا الله جوړ کړی دی او چې ته د دې انسان بې ادبي کې د ده بې عزتي کې او دې وجنې نو الله پې څونه خفه کېږي د لږو پیسو دپاره نن سبا خلک مړي څومره کېږي دنیا نه لږو پیسو د یو مرلې ځمکې دپاره د یو کنال ځمکې دپاره د یو ګز ځمکې دپاره څومره لګیا دي رور رور لګیا دي وجنې پلار زامن وجنې او زوی لګي پلار وجنې ګاونډي ګاونډي وجنې د پیسو دپاره رشتې لاړې ختمه شوې رورولي ختم پلار او زوی منځ کې رشته ختم دوستانې ختم تعلق ختم د مور او د لور په منځ کې تعلق ختم د رور او د خور منځ کې تعلق ختم د پیسې دپاره د استاد او د شاګرد په منځ کې تعلق ختم او د مخلوق او انسان د الله ډېر زیات خوښ دی لږ نه ډېر زیات یې خوښ دی او چې دی ورته جړا او فریاد شروع کړي نو بیا رب العالمین بیا بل شان ځای د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو بوډا سپین ږیری ټول عمر یې سندرې ویلې سندرغاړی ټول عمر یې سندرې ویلې او داسې سندرې ویلې وې چې بس هر څه به یې کول سندرو سره او بوډا شو سپین ږیری شو چې کله بوډا سپین ږیری شو بقي ته لاړ د بقي مقبرې ته اول ته خدای ته په ژړا شو الله ته ژاړي او څه وایي اوهو یا خدای پاک زما ښکلې سترګې وې نو هغه مې په ګناه کې تېرې کړې ښایسته سترګې او یا الله زما هغه ښکلې غوږونه نو مې په ګناه کې تېر کړل مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي او زما خشته ژبه په سندرو کې مې تېره کړل او زما ښکلې وجود نو مې په سندرو کې چیچړ کړ الله افسوس دا دی چې ما دا سترګې ستا په عبادت کې شي دا نظر مې ستا عبادت کې ختم شوی الله چې ستا عبادت کې مې دا غوږونه ختم شوي الله چې دا ژبه مې ستا په ذکر او ستا په قرآن ختمه شوي الله چې دا شکل مې ستا په دین جوړ شوی پروردګاره دا څه جاړي خدای پاک او سوال کوي چې یو له ورځي وي مړه ځای را ټول عمر دې سندرې ویلي دي اوس هم پسې راته داسې ده یو بوډا دې اوس اس نشته غریب دقسې تش تور دی اوس یو له دې مړه د هغه سندرغاړی دی هغه ډم لرې کوه ابل له دې مړه د هغه ډم سندرغاړی لرې کوه وروکې ابل له ورځي د غریبې ما خوارې ما آج مړه د خپل کار کوه ټول عمر سندرې ویلي لاړ بقي کې او کېناسته خدای ته به ژړا شو چې خدای ټول خلک پردي شو ما ته خو به لیټ لګېدلی نمبر به را باندې نو په ودونو کې دا څه شو ما هغه ټول ژوند او حسن او ځواني په ډمتوب کې تېره کړه په سندرو کې مې تېره کړه دا ما څه وکړل اوس هم ګورې ډېر هلکان ښکلې ښکلې خشته خشته هلکان خوبصورت هلکان او ټول ژوند په سندرو په ډمتوب کې تېر شو دا ځواني خدای دې لده دا اواز خدای دې لده دا سترګې خدای دې لده دا بیوالي بیا به څه کې دا ژبه به درنوالي بیا به څه کې داسې بیماری کې به دې رو پر دې قسم په خدای که چا سره بیا علاج بیا به څه کې د خدای سره مقابله ته کولی شي
د چا چې مینه زیات وي هغه له غوسه ډېره ولري دا قانون دی د کوم پلار چې بچو سره مینه زیات وي او کوم بچي سره مینه زیات وي هغه له غوسه ډېره ولري په معمولي خبره غوسه ولري دا زه خپله محسوس مینه زه ډېره کوم نو زه چې ما سره ډېره مینه د هغې ما دی د هغې بدل راکړي نو چې لږه معمولي کمه اینمه نو ما له غوسه راشي لکه دا عام قانون چا سره مینه ډېرې نو غوسه به ډېره راشي نو الله مینه ډېره ده نو بیا خدای پاک له غوسه هم خو سبقت رحمتي غضبي نبی علیه السلام فرمایي حدیث قدسي چې د خدای رحم بیا د خدای د غوسې نه غالب دی الله رحم بیا زیات کړي زمارونو ما خو ډوډۍ ته محتاج شم جامې ته محتاج څوک مې پرېږدي نه خلک دکې راکړي دا څوک شو ما دا ښکلی شکل ما په ډمټوب تېر کړه دا ښکلې سترګې او دا ښکلې غوږونه په څه کې تېر کړل قسم په خدای ماله دې ډمانو ته حیران راشي چې څوک د فنکاران مې مړه لري کو فنکار یو فن خو دی د روح او کم فن ډمټو سندرې وایي په جب هلکه ناتوره پې ولې نه وې تلاوت پې ولې نه په دې سترګو پردو جنکو سره کښېنه هغې سره لوړغی کوه هغې سره ډرامې جوړوه هغې سره فلمونه جوړوه دا ګناه نه ده ته خدای نه یارېږي ته مسلمان نه ته قبر له به نه دی قیامت له به نه دی بیا به څه کوې او د مرګ څه پته لګي توبه به وباسم څه پته لګي توبې ته جوړېږي تا ته ګارنټي ده چې د به شپېته اویا کاله پس دا کار پرېږدم او بیا به توبه وباسم او نیک کېږم ګارنټي را سره څه پته لګي د شپې نه څه وخېږي بیا به څه په دې ډېر ګوره خدای خفه کېږي زما وروڼو په دې ټنګ ټکور او په دې سیزم بهر هلته لاړم پرېوت یخ خدای دا ما خو ټول عمر دا ښکلې شکل سترګې ګناه د ستا په ډمتوب په ګناه کې تېرې کړې پروردګاره چې دا په نیکۍ کې څه خبره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم شړلې مړه دا ټول عمر په ډمتوب کې تېر کو سرالی حضرت عمر خوب ویني او په خوب کې رسول الله پاک په خوب کې ولید رب العالمین الله ورته وایي عمر ورشه زما بنده ما ته جاړي او چغې وایي بوډا سپین ګیرې ډم ټول عمر ډمتوب کې تېر کا او روډۍ شا وګېرې هله شا به روټۍ ورته یو څه روټۍ ورته مخې ته کېږي امیر المؤمنین حضرت عمر په سر خانه کې ږدي په سر باندې دا الله پیغام دی او دا الله میلمه دی امیر المؤمنین ورته لیږي او روټۍ وله وړې ده باباجي بس معافي باباجي ته روټۍ کېښوده بقي په میدان کې وی الله مې خوب کې ولید الله وی ورته یو څه الله وی ورته وایي چې ما بخلې الله وی ورته وایي ما معاف کړې باباجي چغې کړې په هغه میدان کې تصوت زمانو دا ګناه نه ګورې موږ نه خلاصېږو یو زه اکثر یو واقع بیانوم مې یو دوه کسانو نه په دې په جګړه چې یو سړی بلکل د ګناه نه پاک دی او ګناه نه ده کړې دا غوره دی او که یو سړي ګناه کړی دی او توبې سره دا د خدای پرېز غوره دی دوه کسه ولګي ویل سره په دې جګړه نو ظاهر کې موږ وایو چې دا خدای ته ډېر نږدې دی چې دا ډېر غوره دی چې دا ګناه بلکل نه کوي او دا بل خو ګناهګار دی توبه یې ویستلو هغسې خو نه شي کېدی نو په لاره روان و نو یو بوډا بابا دا څادرونه یې جوړول دا څادر دا یې جوړول نو دی باباجي ورته پوښتنه نه کړ چې ما د دې ملګري په دې کې اختلاف دی زه یم هغه غوره دی چې کوم انسان ډېر نیکي او ګناه بلکل نه کوي دی وی نه هغه غوره دی چې دا کله ګناه وکړي او د هغې نه پس الله ته توبه وباسي دا د خدای ډېر خوښ دی او دا غوره دی باباجي ستا څه خیال دی باباجي ورته وایي وی درله یو مثال در کوم وایي ما ته خو دا بل خدای ته ډېر خوښ ښکاري چې دا ګناه وکړي او خدای ته وجاړي او توبه وباسي ولې باباجي ته خو ګناه وکړه توبه یې ویسته تا بل خو نیکي کوي وایي زه چې څادر یې جوړوم که نه نو په څادر کې کله زما یو تار وخیږي وشلېږي نو د هغې له غوټه ورکړه چې غوټه وله ورکړم ښه مزېداره اله نو غوټه دننه پټه کړم نو چې زه کله زما هغه مکو او کډۍ روانه یم نو زما نظر په هغه شلېدلي تار باندې چې ما وله غوټه ورکړې ده چې هسې نه دا بیا ونه خېږي که دا اوخته بیا دا غوټه وشلېده نو بیا خو وروسته د دې پیوند ګرانې کوي د
لکه چې په هغه جوړېدو وخت کې وشلېږي نو غوټه به ورکړي نو څادر به جوړ شي خو چې د جوړېدو نه پس یو ځای کې څادر تار وخته نو بیا هغې کې هغه تارونه وځي 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 نو هغه شلېدلې پاتې شي نو چې کوم تار له ما غوټه ورکړې ده که نه نو تر اخره پورې د ما په هغې نظري چې کوم وخت څادر جوړوم هم به ما نظري چې دا بیا ونه خېږي نیمګړي نه شي او چې جوړ کړم او بیا وینځم نو په هغې مې بیا هم نظري چې دا راته بیا ونه شلېږي او چې کله یې مانج کوم پخوا به زمونږ په مخ کې د خلکو څادر مانج به یې کو د څادر باندې به یې دغه راښکل یو شی به پرې راښکه ابرش غوندې صفا کو به نو چې هغه مانج کوم بیا هم پرې د ما نظري چې دا راته ونه خېږي وایي اخره پورې په دا غوټه زما نظر وایي معلومېږي دا چې کوم بنده ګناه وکړي دا د الله سره هغه تار وشلېده نو چې بیا یې وګڼي د الله په ده خصوصي نظر یې چې دا تار بیا ونه شلېږي اوس زما اخیري یو خبر اوسو زه خو به کوم الله سره مینه زما د مینې څه مرتبې دي او زه به الله سره څنګه مینه کوم نو د دې ډېر وجوهات دي هغه به درته په بله جمعه کې وکړم خو نن درته دا وایم انشاءالله چې الله ما سره مینه کوي نو د الله مینه څنګه ده اوس د الله یو مینه خدا ده چې ماله ډوډۍ راکړي دا مینه ده خو دا خو کافر ده رزق راکړي سپي له هم ورکړي خنزیر له هم ورکړي د الله مینه دا ده چې ماله جامه راکړي دا کافر ده بېشکه د خدای نعمت دی د خدای مینه دا الله مینه دا ده چې ما ته هوا راکړې ده دا کافر له هم ورکړي ٹھیک ہے ما دا برکت پہ نور مالا خدای پیدا کړی دا ما دا برکت پہ هغه لګي خو یې راغلی ورکړي اکسیجن دا الله مینه دا ده چې په ما نور راخېږي کافر دا الله مینه دا ده چې ما له سپومې ستوري پیدا کړي دي او ما له پې میوه پخېي نو د دې نه کافر هم پیدا دي دا هغه هم پیدا کړي دا الله مینه دا ده چې ما له ښځه راکړې ده په صحت روغ پیدا کړی دا کافر دا الله مینه دا ده چې ما له بچي راکړي دي کافرانو نه بچي شته دا الله مینه دا ده چې ما له ډوډۍ راکړې ده کافر نه ورکړي دا الله مینه دا ده چې ما له میوه راکړي کافر نه ورکړي دا الله مینه دا ده چې ما له بلډینګ راکړې ده کوټۍ راکړې ده بنګلې راکړې ده ما نه ښاغله ورکړي دا غم الله مینه دا ده چې ما له موټرګې راکړې ده ما نه بل کافر له ښه ورکړي بېشک دا د الله نعمتونه دي بېشک دا د الله مینه ده بېشک دا د الله محبت دی خو ګورې بعضې وخت کې دا د نیوکې او د مواخذې استدراج ورته وایي نه دا د الله مینه ده زما داسې وایي لیکن دا الله کومه حقیقي مینه ده هغه کومه دا بدعمله هم دا څیزونه ورکوي دا کافر هم ورکوي دا الله حقیقي مینه دا ده چې ته الله سره مینه وکړې او الله ته عبادت وکړې نو الله تا له مونځ سره شوق پیدا کړي دا شوق د هغه نه پیدا کړي الله تعالی خپل نوم ذکر سره شوق پیدا کړي دا شوق کافر له نه پیدا کړي الله عمره او حج لستا پزړه کې مینه واچي دا کافر له نه پیدا کړي الله د حضور پاک سره ستا پزړه کې مینه واچي درود شریف په شروع کې دا فاسق او کافر نه کوي الله ستا پزړه کې د نیمې شپې پاسېدل واچي چې پاسا او ماته وجاړه دا مینه الله کافر او فاسق او فاجر سره نه کوي الله ستا پزړه کې په یخ اوبو او 10 ور واچي چې ودرېږه په یخ اوبو الله تا ته زو 10 کوم دا مینه الله کافر سره نه کوي الله ستا پزړه کې دا واچي چې زه قرآن وایم او د قرآن تلاوت وکړم دا مینه الله کافر فاسق سره نه کوي الله ستا پزړه کې دا واچي چې دا ښځه بچي به مانځله پاسومه دا مینه د کافر پړه کې نه اچوي الله ستا زړه کې دا واچي چې په دې بچي قرآن یادوم حفظ پې کومه دا مینه د کافر پړه کې نه اچوي الله ستا زړه کې دا واچي چې دا بچي سکول ته ولېږم دا مینه کافر سره پې هغې مېږي الله ستاسو کې دا واچي چې په دې بچی باندې یونیورسيټي ته ولېږم ډاکټر کم انجینیر کم افسر جوړ کم دا مینه کافر سره کوي لیکن الله ستاسو سره دا مینه چې کوي چې بچي حافظ کدا نه کوي کافر سره بچي عالم کدا مینه کافر سره نه کوي لور حافظه کا عالم کدا مینه کافر سره نه کوي پټکې په سر کدا مینه کافر سره نه کوي او خپل د شریعت مطابق د پیغمبر مبارک په طریقه ګیرا اسه د فیشن پتا ورنا د پیغمبر د سنت مطابق ګیرا پرېدا دا مینه کافر سره نه کوي به پرېدي خو د فیشن یا په بل غرض به پرېدي
داسې مینه دې خدای پاک سره وکړي. کومه مینه چې زما سره وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابو ته دوا اوروله په خپله به یې کوله خو مقصد به یې درو صحابي دې تپوس کوي اتخافو علینا ته په مونږ یریږې بیو څه به یې فرمایل یا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اغه ذاته کې زړونه اړی راړی زړونه د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې زړونه اړونکي خو د الله په لاس کې وما القلب هغه شاعر وایي که نه وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب په انسان ته انسان ځکه و چې د کې انس مینه محبت دی حیواناتو کې دا کم دی او زړه ته وي زړه ځکه وي زړه او قلب تقلب اوړېدو ته وي دی اوړي راوړي یو وخت کې پړه کې یو سی بل سی بل وخت کې په زړه کې بل سی وي نو زړونه اړونکي څوک دی د الله ذات دی. نو رسول الله مبارک به فرمایل یا مصرف القلوب وفي روایت یا مقلب القلوب ای هغه ذاته چې ته زړونه اړی راړی خدایا زما زړه ستا تابعدارۍ ته راوړی یا الله زما زړه ستا په دین کلک کې پروردګار نو د حضور پاکو کلکو هغه پیغمبرو نو صحابه ته په زور وی پښتانه وی لوري تا ته وی من ګوري ته وره نو صحابه ته یتخاف علینا الله رسول ته په مونږ یریږي اذا موږ مخکې دا دوا کې مونږ ته اورئ چې دا سی وایا او ان القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء په زړونه د خدای د ګوتو په میانس کې دي د خدای داسې ګوتې نشته لکه زمونږ په شان د خدای د ګوتو میانس کې دي چې کم خو یې اړوي نو الله اړولی شي خو ظلم خدای نه کوي جیبرم خدای نه کوي چې خامخا دې په زور مسلمان کی نه نه انسان خو مکلف دی هدای نه حجتین د خیر او د شر دواړه لارې ورته ښولي دي خو که تا الله سره حقیقي مینه وکړله نو بیا به ستا زړه دی بل طرف ته راوړي او که ستا حقیقي مینه د خدای سره نه کوي نو بیا د لړه دې خوا نه راړئ ښه چې ته مونځ وکې او د سچه مونځ وکې او ښکلي مونځ وکې نو د بل مونځ به د خدای اړه راواړئ نو توفیق به درکړي نو بل لمام راشي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر علماء یوم ادا کوي یوا د دې متعدد معانی دی او اعتراض په طالبان په مونږ کوي نو یو معنی ادا ده چې سچ باندې مونږ وکي د الله د رضا لپاره هغه سیمون کم چې مونږ ته حضور پاک مبارک ښودلی دی او د آداب او د شرایطو برابر نو بیا به الله پاک د دې مونځ په ذریعه ستا زړه د فحشاونه قبیحه څیزونو زناکارو وغیره او د نارواو نه به خدای پاک دې بل طرف ته راوړي الله بادشاہ الله زړه بیا الله هغه مینا کوي بیا چې کومه مینا مسلمان سره پکار ده هغه مینا بیا کوي ما سره د خدای مینا ده جی فلان کی سره د خدای مینا ده ولی موټر یې ورکړی دی نو کافر له مور کړی نعمت دی د خدای بنگله ورکړی مال یې ورکړی دولت یې ورکړی د خدای مینا هغه غیله ورکړی دا سی به وی پلان کی سره د خدای مینا ده نو منست ولاړ دی مینا ده نو په مال کې د خدای حق ورکړي مینا ده نو حج لري مینا ده نو عمرې لري جمع الله د پاره مینا ده نو دادی علم یو ک مینا ده نو په بچی علم کوي په لور علم کوي مینا ده نو نیکی کوي دیته الله سره داسې مینا وکي چې الله د سره داسې مینا وکي چې ستاسو نه کو طرف ترا وړي چې الله داسې مینا وکي چې ستاسو هغه کار ترا وړي چې کوم کار لته پیدا داسې مینا وکي چې الله ستاسو هغه طرف ته وړي چې په کوم طرف باندې تا خدای پاک جنت ته رسي او یو حدیث ته اخره کې وای ما وی زبن لګي خبره وکم حدیث قدسی دی رسول الله مبارک فرمایي اذا حب الله عبدا چې کله الله بنده سره مینا وکي کوم حقيقي مینا ده هغه ولا مینا استدراجی نه طالبان په پویږي په استدراج نو نادا جبريل ته आवाज وکي بخاری شریف کې حدیث دی ان وحب فلانا فلان کی سره مینا ده حتى وسر مینا نو جبريل علیہ السلام د اسمان فرشتو کې आवाज وکي چې فلان کې چې يحبه الله وسر مینا کوي تاسو وسر مینا وکي نو ثم توزع له القبول في الارض بیا پزمکه کې د نیکانو خلقو بدله کې خدای د مینا واچي ډېر خلک وی دي پلان کې له خدای قبولیت ورکړي
نو ډېر خلک نیکان ورسره مینه ده، ډېر نیکان عالمان طالبان ورسره مینه کوي، صالحان ورسره مینه کوي. دا الله د هغوی په زړونو کې اچولی دی. د کافرو نه ګورې، خو د پیغمبر مبارک سره خو د خدای مینه وه، لیکن د ابوجهل خو ورسره نه، د ابولهب او د عتبه او د شیبه ورسره نه، صحابه ورسره توزع له القبول فی الارض. د نیکانو خلکو په زړه کې، د دیندارو خلکو، د منیبینو خلکو په زړه کې خدای د هغه مینه واچوي. قبولیت غواړي، قبولیت نو په دې به حاصلېږي چې ته به الله سره مینه کوې. قبولیت غواړي نو ته به هغه کار کوې چې الله تا سره حقیقي مینه وکړي. نو رب العالمین به بیا ټول مخلوق په زړه کې ستا محبت او ستا مینه واچوي. اوس به مونږه د الله مینه په څه پیدا کړو؟ دې مرتبې ته به په څه رسو چې مونږ سره الله دغه مینه وکړي. دا چې ما کومه حقیقي مینه یاده کړله، نو د هغې چې کوم اسباب دي، نو انشاءالله العزیز که موقع وه خدای ژوند راکړه او صحت هم خدای راکړه، نو آینده جمعه کې که صحت مې خو نو بیا به د هغې بیان درته انشاءالله العزیز حکم بخیر. زه خو څو جمعې نه یم راغلی، خو نن مې ولیدله زمونږه اخواته مدرسه او جومات کې کار ډېر حده پورې الحمدلله تاسو ولیدل، ډېر کار پکې شوی او ډېرې زیاتې پیسې پرې ولګېدې. خو دا د خدای د طرف نه الله فضل و، باقي دوستانو هغې لږې لږې پیسې راولېږلې، چا دلته جمعه کې چنده ورکړله، نو الحمدلله دیوالونه مو والي شو، لنټر ته شی رسېدلی، الحمدلله لنټر ته رسېدلی. اوس یې لنټر پاتې، پیسې نشته، ها پیسې نشته چې مونږ په هغې اوس لنټر واچوو. نو ما مې ورور ته وویې فیض احمد ته، ما یې کار پې بند کا، زه قرضونه ولا نه شو کولی، کار بند کا، او چې کله هم پیسې په دې باندې برابر شي که خیري، نو بیا پې چته مچو، پلسترې دي، ورونه یې دي، پلستر دی، چت دی، بره چاردیواري ده، په دې باندې تر اوسه پورې 21,10,00,000 روپۍ ولګېدي. خدای پاکه چې چا د مونږ د جومات سره د مدرسې سره مدد کړی دی، الله د هغې بدلې وله په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي. خدای دا نه زما کور دی او نه د فیض احمد کور دی، دا ستا کور دی، دا ستا مدرسه ده. مونږ خو به نه یو سبا، پته څه لګي چې مونږ به تاسو نه زما نیکه دلته مونځ کوو د قبر کې پروت، د هغې نه مخکې به څومره خلکو به د جومات کې منځونه کړي او څومره دلته کې به سپین ګیري به دلته کې ناستو، او هغه نن نشته، هغه د محلې او د یو ځای بل د سپین ګیري دلته دیوالونو ته به ډډې والې وي، مونږ به دلته سبق وی، هغه نن ټول نشته دی. دا چا ځمکه ورکړې دا غم نن نشته دی. دقه رنګې د مارونو ښه زه د دې دا ورکولی نو دعا ورته وکړئ چې خدای پاک د ټولو دا امداد قبول کړي، خدای ولا د اجر په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي. او کوم مسافرو چې بار سره موږ سره مدد کړی، تعاون کړی دی، خدایا ته د هغې په رزق کې، د هغې په مال کې، اولاد کې برکتونه واچوې. او خدای دا ستا د دین مدرسه ده، ته په خیر سرته ورسوې، ته کامیابي نصیبه کړې، ته پکې د قرآن درس شروع کړې. او زمونږ د جمعې د جمع، موږ به پکې جمعې جمع هم کوو انشاءالله. خدای زمونږ د جمعې جمع پکې شروع کړې. مال الله روغ صحت راکړي، تاسو له الله روغ صحت راکړي، په کورونو هسپتالونو کې چې کوم بیماران دی الله روغ صحت ورکړي. زموږ د دې بدرخیرو د کندي سریر دا د بجلو کار کوي، سرفراد لالا زوی مرحوم، نو سریر غریب بیمار دی، هسپتال کې پروت دی او د دعا محتاج دی. دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. او زه بیمار وم په هغه ورځو کې، دلته کې زموږ د سریر پلار و، هغه وفات شو، سرفراد لالا، او د دې ایجاز ورور و ایاز هغه وفات شو، د دغه کې ګلزار وفات شو، د ملکانو کې داسې نور ډېر کسان به وفات شوي دي. ما ته څه پته لګېدلې او څه نه لګېدلې، چا نومونه مې نه اخېستې نو ما نه به یېري یا به راته پته نه. ټولو ته دعا وکړئ، الله ته معلوم دی چې الله ټولو بخي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله یې وارثانو له صبر ورکړي، او خدای راغلي مسلمانان ټول له دنیا او د آخر برکات ورکړي، د دنیا او د آخر د غمونو فتنو آفتونو نه مونږ په امن کې وساتئ. خدای ته زمونږ د خپل ذات سره حقیقي مینه نصیب کړي، او خدای ستا مونږ سره حقیقي مینه نصیب کړي. او خدای ته چې څومره چاته څه حاجتونه دي دا زړه ته ولا پوره کړي. باید زمونږ دوستان دي ما سره ډېره زیاته مینه کوي او ډېر د محبت اظهار کوي، زه نومونه نه اخلم. دعا وکړئ چې خدای هغوی د دنیا او د آخر خیر ورکړي، برکات ورکړي، خوشحالۍ ورکړي. زمونږ د جمع دا ملګري دي او ټول الحمدلله، که زه نه وم زه به خبرېدم، ټول راغلي جومات عباد ساتلی دی. خدای پاک دوی له ژوند کې د دې په رزق کې برکتونه واچوي، او د هر قسمه دنیا او د آخر د فتنو آفتونو یې په امن او امان کې وساتي. او خدای زمونږ د خپل ښکلي پیغمبر مبارک تابعداري نصیبه کړي، او تم د مصیبتونو آفتونو فتنو نه په امن کې وساتي برحمتک یا ارحم.